یو چا پوښتنه کړې ده وایي د قرباني په ورځو کې د پلار دپاره مثال قرباني وکړي ډېره غوره او بهتره ده او که په پلار پسې خیرات وکړي پلار مې وفات شوی ده نو ای زما عزتمند وروره کله چې ته خیرات کوې صدقه کوې نو دا پیسې یو وار ورکړې زما خیرات شو او کله چې قرباني کوې نو یو وار دلته چې کله ته قرباني اخلې یو وار دې پیسې او مال ورکوي دا ثواب شو بیا چې تا قرباني کور ته راولې او په خوراک او څښاک کوې بیا چې کله د اختر شپې راسي او د پلار دپاره قرباني کوې وینې توکې دا بل ثواب شو نو قرباني د پلار دپاره کول چې پلار دې وفات شوی وي دغه دپاره قرباني وکړې نو دا ډېر ثواب لري تر هغه چې په پلار پسې خیرات وکړي نو ځکه چې کله د چا پلار وفات شوی وي او هغه وس لري طاقت لري نو باید څوک د پلار دپاره د الله د رضا دپاره او قرباني وکړي یېرې نه کړي خپله دې دا فکر او سوچ وکړي چې کله زه ماشوم ولم او زه په هیڅ نه پیدم نو پلار زما دپاره څونه تکلیفونه او کوشش کوی به او زما دپاره به منډې او ترنډې ولې زما دپاره به پیسې جمع کولې زما دپاره به د زندګي او د مستقبل سوچ وی نو اوس دی زما او ستا د دعا ته محتاجه ده نو باید ته یو کال هم ته باید په خپل پلار پسې اخترې پرېنږدي نو قرباني کوئ دا ډېر ثواب لري نو په پلار پسې قرباني وکړه ځکه په دې کې ثواب زیاته فتاوی رحیمیه صفحه نمبر 8 جل نمبر 2